بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. زمن چې دا کومه مسله راغلې ده د بجلی، نو دا د اوس نه ده چې مونږه په خبره باندې پوه شو. نو په ډسټرکټ چارته ده کې مونږ ته دا ایشو راغلی د بجلی. اصل کې زه به درته داسې ووایم چې زه خپله مرې ته تللی یم، دا بجلي ده په مرې کې 1 ګنټه بجلي نه ځي. هلته زما 4 شپږ کورونه دي، رشته دار مې دي. 28 دن ما تېر کړي دي په داسې ګرمۍ کې، خو بجلي نه ده تللې. او بلونه چې ما وکتل نو د ټولو نه های بل چې کوم دی هغه 480 روپۍ راغلي، او پخلي چې کوم دی هغه به په هیټرو باندې کول. د دې نه علاوه زه دیر او سوات بره اخري غرونو ته تللی یم په تېر ژمي باندې. که تېر ژمي والو او که د هغې نه هغه مخکې ژمي والو، نو دومره واورې شوي دي چې د هغه واورو هغه تاثر اوس هم په سیندونو کې را روان دي. مقصد مې دا دی چې اوبه ښې ډېرې دي، نو چې کله اوبه ښې ډېرې نو بیا به بجلي هم ښه ډېروي. د بجلی چې زمونږ به یا پیدا و یا به پیدا نه و، په دغه ټایم کې چې زمونږ خیبر پښتونخوا کومې معاهدې کړي دي، نو هغه زه وایم ټیک بني، ځکه چې هغه زمونږ د بجلی د پوزیشن ته تاسو وګورئ. ټایم خو ډېر نه علمه، خو لکه زمونږ چې کوم دا تاجر تنظیمونه راغونډ شوي دي، نو الحمدلله ستاسو عمره طاقت خو قوت دا د بل چا سره هم نشته. تاسو خو ټیک ټاک د دې پلیټ فارم نه ورته ډیډلاین ورکړئ او ټیم ورته ورکړئ، همدې و اپډیټه چې تاسو خپل قابلیت درست کړئ. او که چېرې داسې ونه شو نو بیا احتجاجي کیمپ هم ولګوئ په دې ډسټرکټ 4 کې. او د دې نه علاوه په هغه احتجاجي کیمپ کې ولې د 11 بجو نه پس ټیم ورکړئ، او د ټیم نه پس ورشئ دې و اپډیټ ته تالې واچوئ. نو انشاءالله تعالی چې زموږ د بجلي دغه حل دی، ځکه دیو کې خو حیا شته نه. که تاسو جماعت اسلامي ته وګورئ، که تاسو دې خوا ANP ته وګورئ یا مشترکه نورو پارټو ته وګورئ، دوی هغه ورځ ورغلي دي او په خپلو دفترو کې څومره بې عزته کړي دي. د دغه بې عزتۍ د پاسه چې دوی لوډ شیډینګ کوي، نو دوی کې د سره حیا نشته. نو چې حیا په چا کې ني، نو تاسو اوس راپاسې خو طاقت قوت د سره تاسو سره دی، او د ټولو ټریډونو مشران د سره دي. که بازار تاسو 15 ورځې بندوئ 15 ورځې سره بندوي، که هفتې بندوئ هفتې سره بندوي، که احتجاج کوئ که هړتال کوئ، چې څه قسمه کوئ، الحمدلله زموږ ټول ټریډونه به تاسو سره ولاړ وي شانه بشانه. په یو پلیټ فارم به د نه رستو نه وي. خو تاسو خو ټیک ټاک میسیج ورکړئ، بیا چې کوم مشاورتي کمیټي جوړه شي هغوی ته وایئ په ټیبل ټاک باندې تاسو سره بیا دوکه ونه کړي. همدې چوخته احتجاجي کیمپ ته به راغواړئ، او د دغه ځای نه به موږ ته میسیج جاري کړئ، او هېڅکله به ورسره په دې باندې کمپرومایز مه کوئ چې 2 ګنټې به وي او 2 ګنټې باندې ښه ټیک ټاک بجلي به راکوي او ښه ټیک ټاک پیسې ولې ورکړو، او تاسو ورسره کښېنئ. زموږ چې کومه دا سیټي ده دا به ولې د 1 میاشتې موږ ایډوانس هم ورکړو. دلته داسې د غلا څه خبره هم نشته چې موږ غلاګانې کوو. او 40% زموږ یو مشر خبره وکړه چې دغه موږ سولرې لګولي دي، نو د سهار د 7 نه واله د مازدیګر د 6 بجو پورې خو موږ سره بجلي استعمالونه. او په دې کې چې کوم د سولرو وسته چا نه کېږي، نو د هغوی دپاره تاسو راپاسئ، او بل د شپې چې کومه مسلې دي نو په بجلي باندې ښه ټیک ټاک فیصلې وکړئ او ښه کلک ودرېږئ. موږ درسره ښه کلک ولاړ